مونږ خو الله دې معافي وکړي اجراګانو باندې نښتي اولی داسې په ډمانو پیسې اولی دا الله دې معافي وکړي دغه پیسې ټیک نی نو په غلط طرف ته بیا ځي پلیت خلک یې خوري بیا دغه زه وایم دا پیسې پلیتې نو پلیت خلک یې وخوري ورنه دا نشي کېدی چې یو انسان حلال رزق ګټي او هغه د اجراګانو ډمې وخوري دا نشي کېدی ټیک به مال کې څه چلی پلیت مال به پاک مال نه لګي په دا خلکو باندې وی علما به په درستخان باندې کېناسته نو دا ښځه ته تنګه شوه چې دا ته څه مولیان راونې دستخان ته دا څه په قهر اورېدلې ما چې ډېر راځه خو داسې یو وخت به راشي چې ته به هم ورسره بېلماده شي یو انسان سیګریټ څکي نسوار څکي الا ماشاءالله په سلو کې چې کوم دی نو 20 کسان دي چې د سیګریټیانو نسواریانو شرابیانو سره ناست دي خو نشې نه کړي هغه چې ته په سلو کې 20 کسان ورنه که ته کښېنې د صحبت اثر به لري یو خبره دویم نبی علیه السلام فرمایي چې ولا یأکل طعامک الا تقی اوس تا خوراک به څوک کوي ته به د خپل کور رزق په چا باندې خوري نو نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې بېلمازه سړی ستا رزق ونه خوري ځکه بېلمازه ما ته ډېر ناخوښ دی یو ګناهګار سړی ستا رزق مال ونه خوري ځکه که یو انسان له د پیسې ورکړي چې جي غریب دی او هغه پې نشه واغشته نو چې د هغه د نشې څومره ګناه وشوه ستا هم ورسره ګناه وشوه سیګریټ یې وڅکه نو چې د هغه د سیګریټ څومره ګناه وشوه ستا هم ورسره وشوه یو انسان له د پیسې ورکړې هغه غلط ځای کې ولګولې یا په داسې کس ته روټۍ وخوړه چې هغه الله ته ناخوښه او فاجر او فاسق او ګناهګار الله وایي چې د ده څومره ګناهونه کوي ستا پکې پوره حصه ځکه تا ورته رزق رسولی دی اوس دې ته توجه کوه نو الله چا باندې به رزق خورم نبی علیه السلام مبارک قاعده وفرمایله چې ولا یأکل طعامک ستا خوراک او رزق دې ونه خوري الا تقی مگر پرهیزګاره انسان اول به ګوري چې دا سړی 5 وخته مونځ کوي که نه د الله سره په رابطه دی که نه دا سړی دینداره دی که نه نو که دیندار او د هغې برکات به تا ته ښکاره کېږي زما محترم او دا یو خبره کوو علما کرام فرمایي وایي د چا په درستخان باندې چې علما طلبا کینی قیامت سبا کېدی شي په ټوله دنیا باندې قات راتلی شي خو په دغه کور باندې قات نشي راتلی الله به پې د رزق باران کوي زما دا د دې برکت دی هغه یو سړی نو بادشاه نو عالمان به یې راغوښتل درستخان باندې به ناست هغه ویې یاره هسې بادشاه یم راشه زما خوراک دی الله والا خلک کوي بس مونږ خو الله دې معافي وکړي اجراګانو باندې نښتي اولی داسې په ډمانو پیسې اولی دا الله دې معافي وکړي دغه پیسې ټیک نی نو په غلط طرف ته بیا ځي پلیت خلک یې خوري بیا دغه زه وایم دا پیسې پلیتې نو پلیت خلک یې وخوري ورنه دا نشي کېدی چې یو انسان حلال رزق ګټي او هغه د اجراګانو ډمې وخوري دا نشي کېدی ټیک به مال کې څه چلی پلیت مال به پاک مال نه لګي په دا خلکو باندې وی علما به په درستخان باندې کېناسته نو دا ښځه ته تنګه شوه چې دا ته څه مولیان راونې دستخان ته دا څه په قهر اورېدلې ما ته مولیان د دنیا پټکو والا دروستي دی او ناست دي وایي یاره بادشاه وایي چې دې مولیا ته وایې به چې یاره دا څه مسله دی جي ښځه مې جي دا شکایت کوي هغه وایي ښه وایي زه کور والا ته دې ووایه چې د علماو فایده او د درستخان فایده پته به درته ولګېږي خو ته مونږ له د خپل طرف نه روټۍ وکړه بس زنانه وایي روټۍ څه فایده ما سم خاوند داسې د دنیا روټۍ کوو خو بس دا به هم پکې وکړو زه نو ته وایې نو دا روغتې وله نه کېته خو زه چې ته وایې نو ښځې درته به معلومه شي که نه وایي هغه پخواني علما چې دي به دا څاروي ماروي ساتل ګډې بیزې به یې ساتلې بس علما چې راغلي دي یو عالم پکې و ډېر پوه یو نو هغه ځان سره ګډې بیزې راوستي دي اوس واړه چیلوکي هم پکې دي چیلې هم ده نو ډوډۍ خوړه بس هغې غذات پرېښي نو هغه چیلوکي دي دا خو زناور دي نه پوهېده نو په خپله مور به سورېده زناور دي به دا ښځه ډېره غوسه شوه دا لا علما دي ګوره ګډې بیزې دی څه چل کړی دا څه پلیتي شورو ده ګډې بیزې سیر ته کړې نو دا ښځه ورته ویه وی خاوند د ګډې بیزې ښه شی د انبیاو ساتلی خو چې دا کار پکې ولې دی چې خپله خور مور نه پېژني نو هغه عالم پرې راته وشي دا کار پکې ځکه دی چې دې کې علما نشته ځکه په خور مور سورېږي ښځې ته پته ولګېده چې د علماو د ناستې څومره برکت دی د علماو د څه او خاوند ورته ووې چې ښځې زه ډېر فقیر وم الله که ماله بادشاهي را کړې ده ما د دې درستخان کلو کړی دی الله سره مې ډایرکټ ډیل صلوات الله عليك
का